ډیرو محترم مسلمانانو، د څلورو وظیفو داسې بهترینه وظیفه ده در کومه د څلورو کلمو انتهایی باوقاره وظیفه ده او ډیره بهترینه وظیفه ده ان شاء الله چې الله جل شانه به ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات به الله جل شانه اسان کړي. انتهایی قبول کړی شوی عمل دی، الله تعالی قبول کړی شوی دی، الله تعالی قبول کړی دی. نو کوم انسان چې د زړه په یقین او پوره توجه دهان سره وکړي، هغه انسان الله جل شانه هر قسم حاجت پوره کوي. ځکه په دې باندې ډیرو زیاتو خلکو تجربې کړي، الحمدلله زه هم روزانه کومه. زما په عمل کې دا وظیفه شته دی. نو چې د انسان په خپله دا وظیفه کوي محترمو، نو هغه ته خو بیا یقین وي که نه په دې څلورو کلمو باندې. نو زما ډیر یقین دی الحمدلله. تاسو هم شروع کوئ په یقین سره، توجه دهان سره، ان شاء الله چې الله تعالی به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم اسان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، کو جرمني کې دي، کو فرانس کې دي، کو دوبۍ کې دي، کو په قطر کې دي، کو سعودي عرب کې دي، دنیا په ګوټ ګوټ کې زما مسلمانان رونه خویندې دي، الله جل شانه دغه خلکو له ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. څوک قرضدار دي الله جل شانه د قرضونه روباسي، څوک محترم مسلمانان بیماران دي الله تعالی دې ورته کامل صحت د خپلې بندګۍ دپاره د خپلې رضا ورکړي. او محترم مسلمانانو مدرسه هم شروع شوې ده ان شاء الله. ډیرو خلکو د ختمونو دپاره ویلي دي، نن به ان شاء الله زه هغوی ته ختم کوم او ټولو ته به ان شاء الله په جمع خصوصي دعا کوم. او ان شاء الله د هغې دعا وظیفه د هغې دعا ویډیو به زه اپلوډ کوم ان شاء الله. تاسو به د هر یو کس دعا کیږي چې موږ ته درخواست کړی دی او الله جل شانه بیا قبلوي. ځکه چې زما په کلاس کې کم ښکلي ګلان دي، ښکلي ماشومان دي، د ګناه نه پاک دي. نو محترم اکثر د ګناهونو د وجې نه انسان حاجات نه پوره کیږي، اکثر د لهو لعب د وجې نه د انسان حاجات نه پوره کیږي. نو دغه ګلان چې تاسو ته لاسونه اوچت کي ستاسو په حق کې، الله جل شانه ته لاسونه پورته کړي چې الله د فلانکۍ تور سره زنانه د حاجت پوره کړي، فلانکي هلک د نکاح وکړي، د محبت یې وکړي. نو انشاءالله چې د هغوی په خوله کې برکت به وي انشاءالله او دغه دعاګانې به الله تعالی قبلوي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د څلورو کلمو ډېره اعلی وظیفه ده، د هر قسم حاجت دپاره انتهایی قبول کړی شوې ده. انشاءالله تاسو یې خامخا وکوئ، په یقین او دهان سوچ سمج سره یې وکوئ. خو د لحاظ قابله خبره چې کومه ده هغه تاسو ذهن کې کېږدوئ. ډېره خلک داسې دي محترمو چې د هغوی حاجات نه پوره کېږي، نو ما تاسو به چې حاجات نه پوره کېږي نو ما تاسو به څه کول پکار دي؟ نو ما تاسو له محترمو هېڅ نه دي کول پکار، دغه وظیفې جاري ساتل پکار دي. کله چې انسان ډېر بیمار شي که نه او د هغه بیماري لا علاج شي، یعنی علاج نه وي، نو ډاکټر ورته وایي چې دا دوايانې به ته 6 میاشتې 7 میاشتې او 3 میاشتې کم از کم 3 میاشتې هر ډاکټر وایي چې 3 میاشتې پورې به دا دوايي جاري ساتي. او دا 1 میاشت او 40 ورځې خو هر انسان اکثر خوري. اپیناډال دوايي نه ده، هغه چې هم موږ وخورو د سر د درد محترمه هغه هم په 15-20 منټه کې، نیمه ګنټه کې، 1 ګنټه کې اثر ښکاره کوي، ستا سر درد به ورو ښه کېږي. نو دغه رنګې مو تاسو هم وظایف کوو، نو لہذا کم از کم 140 ورځو پورې وظایف جاري ساتو. دا وظیفه چې زه کومه تاسو له در کوم دا د 140 ورځو پورې تاسو جاري وساتئ. قرضونو دپاره، د نکاح محبت دپاره، د هر قسم حاجت دپاره انشاءالله. حاجت روا رب دی، مشکل کشا الله جل شانه دی، زما او ستاسو خالق الله دی. نو دا ټولې خزانې د الله تعالی سره دي. حاجتونه هم الله تعالی پوره کوي، بیماریانې هم الله تعالی ختموي، قرضونه هم الله تعالی ختموي، مسافر هم الله جل شانه کامیابوي، رزق هم موږ ته الله جل شانه راکوي. لهذا د څلورو کلمو دا وظیفه به تاسو جاري ساتئ. لومړنۍ کلمه څه ده؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوکیل. دا به تاسو 500 روزانه وایئ، 500 کرته، مخکې وروسته به ترې 11 کرته درود ابراهیمي وایئ. دا به 140 ورځې پورې جاري ساتئ. دویمه لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. دا به 140 ورځې پورې وایئ، په اودس کې به وایئ، خبرې به چا سره نه کوئ. او دا به 500 پیرې وایي، مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي یا 100 پیرې درود شریف وایي. دا 2 شوې. درېیمه چې دا محترمو مسلمانانو درود ابراهیمي
100 کارته 101 کارته 101 مرتبه کم چې موږ مونځ کې کم درود شریف وایو دا به انشاءالله 140 ورځو پورې روزانه 101 مرتبه وایو. صحیح شوه. او درېیمه چې کومه د محترم مسلمانانو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به روزانه کم از کم 3000 کارته وایو. ښه 3000 کو 3000 نشي ویلی نو کم از کم 1500 پیرې خو چې دام روزانه موږ وایو. دا هم 140 ورځې پورې جاري ساته انشاءالله. دا 140 ورځې تاسو دا وظیفه د سره فرېږ نږدئ. دا بیمارۍ کې هم کیږي، حیض چې کوم د زنانه وي هغې کې هم کیږي، په ولاړې هم کولی شئ، په ناستې هم کولی شئ، خو خبرې به کې خیر دی مه کوئ، نورې په هر حالات کې کولی شئ. ها صحیح ده. انشاءالله دا 140 ورځې جاري وساتئ. انشاءالله تاسو به ماته دعاګانې کوئ. ستاسو زندګي حقیقي توګې سره الله جل شانه بدله نه کړه نو محترم بیا ما تاسو کې فرق دی. به هیڅ حسر زمونږ وظیفې به بیا نه کوي. لومبیا به ځان چینج کوو، خپل اعمال به چینج کوو، خپل ځان کې به اخلاص پیدا کوو، تقوا به پیدا کوو، فرهیزګاري به پیدا کوو. هغې نه بعد کې به الله جل شانه زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. انشاءالله دغه وظیفې جاري ساري وساتئ د خپلو حاجاتو دپاره روزانه، او د هغې نه پس بیا دعا غواړئ چې الله زما دا وظایف په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځولی کړي. الله زما دا حاجتونه پې ته پوره کړي انشاءالله. چې الله جل شانه ډېر رحیم ذات دی، ډېر طاقتور ذات دی، ما تاسو سره ډېر زیات محبت کوي.